ګرانو کتونکو سلامونه، لبخان شیرپای ما موجود یم په خان بابا هوټل کې. او خان بابا هوټل چیرته کې دی؟ په خان بابا چوک کې د زړو بایپاس باندې چې کوم خان بابا چوک دی هغې سره خوا کې چې کوم دی خان بابا هوټل دی. قراندازي ده او قراندازي چې کومه ده یو د موټر سایکل ده، بله د سایکل ده. شباب باچا خوم راغلی دی او دا مشران ملګري چې کوم دی دا غونډ راغلی دي او سره سلمان شام راغلی دی او تحسین عبدالله صاحب هم راغلی دی او نور ډېر ستر ستر ملګري مشران چې کوم دي نو هغه راغلی دي. نو درنګ ساعت کې به لایو مطلب همدا دی چې په لایو باندې قراندازي وشي چې چا ټکټونه اخیستي چې هغوی ته پته ولګي دا ویډیو سره شیر کې 1500 ټکټونه چې کوم دي نو هغه اخیستې شوي دي 1500 او د دې نه پس چې کوم دی د بلې قراندازۍ اعلان به خو هم کېږي چې هغې کې به څه وي دا پته نه لګي. خو دا 400 کې چې کوم دی نو د غني خان روډ باندې خان بابا چوک او خان بابا هوټل. نو ګوره خان بابا د کوم ځای نه راغلی دلته انویسټ کړی دی او دغه هوټل چې کوم دی شهزاده دي دلته کې څنګ په څنګ او صاحبزاده دي. نو صاحبزاده دي او شهزاده دي چې کوم دی دا د هغوی ځای دی او ما ته یادېږي چې کله دې کې پلاټینګ کېده نو ما ته یې راشي پلاټ دله درکړم په کشتونو باندې. خو ما نه هغه خبر راته یادېږي خو لکه هغه ټیم کې موږ کمزوري کړې ده. نو خان بابا ته دغه هوټل هغوی اخیستی دی. څه به وایې په دې موقع باندې ورور مې خپله پېژنګلو که زموږ کتونکو سره دا زموږ ملګری دی خان بابا، دوی راغلي دي تخبې دي او ماشاءالله دوی په شارجه کې موټلي دي او ملکان روډ هم دي تخبې سره او کار ډېر سپیشل دی او انشاءالله دا یو لومبۍ ډرا ده او محنت ډېر زیات کوي. پنجابیان استادان یې راوستي دي کړیانو دغه له او زنده مچلي مو سره دستیاب دي، قصاب هم کېنولی ښه تازه غوښه اوسه ملاویږي. انشاءالله سړی محنت کوي او د دې میوه به ورته الله رسوي. صحیح. ښه ګرانو کتونکو نن دستاربندي وه او علما هم راغلي دي، دغه هوټل یې سلیکټ کړی دی. یو خو دا ده چې دلته کومه مینو ده، خوراک ښه ده، اعلی کوالټۍ او خان بابا له خدای پاک ورکړې ده نو هغه شانتې ګټه نه کوي. 20 کاله چې کوم دی هغه د هغه خاندان په سعودي عرب کې دغه هوټلې کړي دي. نو د بعضې سړي دا صفت په داسې په خوله راځي چې یاره د هغه صفت وکړمه بل ژوندي کبانه ستاسو د وړاندې رونیسي او دلته یې درته کټ کړي او هلته یې پاخه کړي. او دا په ړومبني ځل باندې په 400 کې موږ وینو چې په یو هوټل کې یو سړی راځي روټۍ خوري او ورسره ټیکټ هم ورکوي، قسمت یې خپل دی او د ټیکټ د 1 روپۍ هم نه کټ کوي. دا نه چې تاسو به وایئ چې دې موټر سایکل پیسې خو به یې ګټلي یا به یې دې سایکل پیسې ګټلې وي. نو داسې هرګز نه ده. درنګ ساعت کې به دغه ټیکټ چې کوم دی نو هغه به دغه کېږي. خو دا ده د چو سروس دې وخت کې لږ دغه دی زما چې کوم میلمانه راغلي دي پوره نیمه ګنټه شوه او خان بابا له تر اوسه هغه میلمنو ته چای نه ده دغه رسولي. نو دا خبره به کوو چې ولې که نه نو ګینې میلمانه راغلي دي او دلته کې باقاعده روړه دغه ټیکټ دغه روړه چې ملګري ګوري انتظار به کوي ویډیو د سره شیر کې. د 500 کسانو نن به د 500 کسانو قسمت په پکې د 2 کسو قسمت په راځي. یو قسمت کې چې کوم دی سایکل دی که نه او په بل کې موټر سایکل دی. نو په دغه 500 کې نو د الله یو پروګرام خان بابا په دې وي چې کومې یو یې خو خپل سټاپ له نه دی ورکړی او ما سره هم زیاتې کړی دی، ما له هم ټیکټ نه دی راکړی. ویره بیا و چې یاره تا دی نو سړی انصافي سړی دی، اگر چې زه ترې خفه یم خو سړی انصافي دی. یعنې موږ بل ورځ رالو 4 کس او موږ ورته یې 4 ټیکټ راکړه نو نه یې موږ له راکړی دی او دلته کې چې کوم سټاپ دی نه یې هغوی له ورکړی دی. او بل دا ده چې د پنجاب نه دلته کې کاریګران راوستي دي. نو درنګ ساعت کې دغه پروګرام چې کوم دی روان دی خبرې ترې به کوو. شاته چې کوم دی نو ډېر ملګري دغه دي ناست دي ولاړ دي. خان بابا راشه که نه خان بابا راشه خان بابا غواړي اره خان بابا چوک هلکه په دې ایکو لږه بنده که ایکو پې بنده که. اره دا خان بابا چوک دا تصویر دی کتلی دی دا تصویر د څونه په خوارو جوړ کړی دی. زه چیف سیکرټري صاحب ډېره زیاته مننه کوم دا تصویر جوړ شوی خان بابا چوک او خان بابا هوټل. خان بابا دې ترې سوچ څنګه رالو؟ دا خو ما تاسو ته ویلو موږ د اصلا ما تاسو هوټل مشهورتیا لپاره او دا علاقه بلکې مشهور شي چوک به مشهور شي خلک به پیژني. صحیح ده. نو موږ اراده وکړه سوچ هم کوو چې څه به وکړو خو بیا دا د لیک ډرا سیستم
دا بار موږ لیدلی ولو هغه د یو موټرسایکل یا موټر یا غټ ګاډي ودرېږي نه څه وخت پس راخېږي نو هغه سوچ ما وکړو صحیح ده دا ټکټونه دا نن خو دې رونم راغلي دي ټول راغلي دي حاجي صاحب راشه دی ملګري راغلي فیملی راغلي که نه ټول فیملی دغه ده دا دی حاجي صاحب چې کوم دی حاجي صاحب په خیر فریاد خو نن لږ رش ډېر ته په خپله اندازې رش روزانه وي خاص کسان وي پکې حاجي صاحب کوم ځای کې تاسو وخت یې کړی زه اسلام آباد کې اوسېږم اسلام آباد کې اوسېږي دلته کې راځي سپیشل راغلی یم خدای راغلی څه میسج به ورکوې څه به وایې په دې موقع باندې زه یم چې دا یو ناشنا غونډه کار دلته شروع کړی دی او اوس د خدای پاک کامیاب کی او اوس ګورو چې څه طریقې سره به دا ډرا کېږي تاسو تماشه به کوو تاسو ته به ګورو تاسو دې سره قسمت یې به راځي خو ټیک ټاک کېږي انشاءالله او بله دا ده چې مشهور دی هوټل خو او ستا په دې یو خبره زه خفه شوم چې دا اوس دونه ټایم انتظار تا وکړو یاره تعالی چې درونوړه دا کار ښه دا تاسو ګیله وکړه نن رش ډېر دی عادي باندې نن دلته کې دستاربندي وه د هغې په وجه رش دی بالکل علما ټول راغلي دي او دا نن ګوره څونه بختوره ورځ ده نن 900 علما فارغه شو د 400 د جامع نعمانیه نه او هغوی چې څومره راغلي دي نو په دې هوټل کې چې کوم دی نو باقاعده هغه پروګرام روان دی او راشه که نه بچي دې خوا راشه راشه دې خوا ته او انګریز ماما ستاسو نوم دی نو ګرانو کتونکو دا لایو په دې باندې رالو چې درنګ سات کې به زمونږ پروګرام چې کوم دی هغه به شروع کېږي باقاعده او دا موږ تاسو ته وښودله دې نه به چې کوم دی نو د شباب بچه په لاسو باندې میا صاحب دی او میا صاحب چې کوم دی نو ډېر بختور سړی دی او دا به قسمت سړي له چې کوم دی نو دا راځي چونکې خان بابا زموږ سره یو خپله مینه ده او هغه وی چې یاره راځي به راشه که نه سلمان شاه څه شو سلمان شاه هم دلته راغلی دی له سلمان شاه راشه دې خوا ته قراندازي به خبره کېږي خو راشه خبرې وکړه راشه دې خوا کاروبار لې خاص سره او تاسو ګوره سلمان شاه به خبرولی چې هغه لګیا و پوره یوه میاشت په دې لپاره ایډورټایزمنټ په ریډیو باندې خبر باندې شو او دغه چې نن سلمان شاه هم راغلی دی ډېره زیاته مننه الف خان شیرپاو څنګه چې ستاسو د فیسبوک پیج د هغه ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه کوم زمونږ چې سامره ملګري دي د هغې ډېره زیاته مننه کوم خصوصا زمونږ چې کوم کتونکي د هغې ډېره زیاته مننه کوم او د 400 تاریخ کې په اول ځل چونکې موږ د دلبر ریډیو 400 د لارې دغه اشتهار هم چلولی او الف خان شیرپاو چونکې زمونږ ډېر ښه رور دی یو ښه نوم لري یو خپل وسه پورې ښه کارونه کوي کوشش یې دی چې د قام ته فایده ورسي خو خان بابا زمونږ ډېر ښه مشر دی کله کله د هغه سلام له راځو هغه سره هم ګپ لګو نو د 400 په تاریخ کې په اول ځل دا یو غټه خبره ده چې تاسو په هوټلو کې ډوډۍ وخورئ نو تاسو له به هغې د خپله لخه کوپن درکوو ګنې تاسو چې په عام هوټلو کې ډوډۍ کله وخورئ نو هغې تاسو له بل درکوي نو دا یو غټه خبره ده چې د خان بابا په هوټل کې دا دی یو نوی تسلسل ښه ساتلی دی او چې کله تاسو دلته ډوډۍ وخورئ نو د 100 روپو پسې به یو کوپن درکوي که د 2 یا 3 زرو وخورئ نو بیا به 2 یا 3 کوپنې درکوي دلته شیربادر رورو زمونږ رشید خان دا چونکې د هغوی دیره ده یو ډېر ښه ځای دی خو هغې چونکې مصروف وي موقع نه میلاوې ده نو خان بابا ته دغه هوټل په حواله شوی دی یو ډېر ښه کار کوي او بیا زمونږ رور الف خان یا د نورو ملګرو په ذریعه دا ولس ته ثبوت رسوي که موږ په ریډیو اشتهار چلو یا په سوشل میډیا نو دا ښکاره یو څیز دی چې یو موږ په ریډیو باندې دا ویلو چې یاره په دې قراندازۍ کې به دې یو سایکل ورکوي او دې سره سره یو به موټر سایکل ورکوي نو اوس تقریبا دا 1500 ټیکټ لري په دې باندې به دې حساب کتاب هم کوي او قراندازي چې د چا نصیب کې وي هغه ټیکټ به راخیږي بیا خان بابا دا خبره مو وکړه چې بیا به د دویمې قراندازۍ اعلان کوو نو زمونږ انشاءالله ډېر ښه رور دی شباب به چې هغه به راځي او د دغې قراندازۍ باقاعده پرانیسته به کوو الف خان شیرپاو صاحب که دغه تاسو نه دا پوښتنه کوم چې د کله نه میډیا ته راغلی صحافت کې نو دا قسم اکټیویټیز ته زه په ښه نظر په دې ګورم چې دې کې د ډېرو خلکو رزق دی پکې پرایویټ اداره ده خو په 100 کسان پکې مزدوري خواري کوي نو څه ګورې دغې حالاتو ته سلمان شاه خپل ځاني دغه شانتې حلال تجارت او یا زمونږ 400 چې ترقي کوي نو ډېر زیات خوشحالېږم او خان بابا یا دغه خاندان راغلی دی او دلته انویسټمنټ کړی دی او بیا دغه انویسټمنټ سره سره چې کوم دی نو دې وخت کې د 12 کس خاندانونو ته روزګار ورکړی شوی دی او بیا ګوره د پنجاب نه کاریګران راغلي دي او کومه د پنجاب ناشته چې کومه ده لاور کې یا یو سړی و چې زه لاور خوراک وکړم ناغه هم دلته کې میلاویږي خو یو سړی و زه د اسلام آباد خوراک وکړم ناغه هم دلته کې میلاویږي نو یقینا یو ډېر ښه اقدام دی ستاینه کوم او 400 کې دغه شانتې سرمایه کاري په کار ده 400 کې الحمدلله ښه هوټلې دي دا نه چې نور هوټلې نشته دي خو په دې هوټلو کې چې کم دی راشه دی خواته په دې هوټلو کې چې کم دی نو بیا د خان بابا چې دا کم قدم پورته که نو یقینا
دا ډیر زیات چې کوم دی نو دا ستاینې دي او دلته به اوس خبرې اترې کوو څنګه چې موږ ووې چې دلته کې کم کاریګران دي نو هغه چې کوم دی نو پنجاب سره تعلق ساتي نو ہمارے ساتھ یہ پنجابی بھائی کھڑا ہے اور غالباً یہ میاوالی سے ہے تو میاوالی سے آیا ہے یہاں پہ کوک ہے تو ان سے پوچھیں گے کہ چار سدہ کیسا لگا ہے اور کیا کہیں گے آج اور کیا کیا ہنر ہے آپ کا؟ بس میں میوالی سے تعلق رکھتا ہوں، نام یاسر اقبال ہے اور میرا کوکنگ میں تجربہ بہت زیادہ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ خان بابا کے ساتھ 5 سال سعودی میں بھی رہا ہوں، ایک ساتھ کاروبار کیا ہے تو پھر ادھر چھٹی آیا ہے، خان بابا نے بلایا، خان بابا کے ہوٹل میں آیا انشاءاللہ۔ تو جتنی محنت ادھر کی ادھر بھی کرے گا۔ ہمارے اسپیشلسٹ ہیں سٹیم چرگا روسٹ ہے، اس کے علاوہ وائٹ کڑھائی ہے، مٹن وائٹ میں ہے، چکن وائٹ میں ہے، اس کے علاوہ ہماری اسپیشل نہاری ہے، اس کے علاوہ ہمارا پایا اسپیشل اور حلیم ہے، اس کے علاوہ مزید بہت سارے آئٹم ہیں جو ہمارے اسپیشلسٹ ہیں، ہم نے مینیو بنایا ہوا ہے۔ تو فطور کا الگ سسٹم ہے، لنچ کا الگ سسٹم ہے، ڈنر کا الگ سسٹم ہے اور ہمارا اسٹاف ماشاءاللہ پروفیشنل ہے، کوئی عام اسٹاف نہیں ہے۔ پنجاب کا کھانا یہاں پہ لوگ پسند کرتے ہیں؟ ہاں نا، بہت 90% پسند کرتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اگر پتہ چل جائے بس ادھر تھوڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ مرچی زیادہ کھاتے ہیں، وہ ادھر کے لوگ تھوڑے بہت کم کھاتے ہیں، تو 90% مقصد لوگ پسند ہی کرتے ہیں۔ اور ادھر ہماری اسپیشل بریانی ہے جو مٹکا بریانی ہے، بہت مشہور ہے، مٹکا بریانی ہو گیا اور لاہوری چرگا ہو گیا، ادھر بہت زیادہ مشہور ہے ہمارا الحمدللہ۔ باقی دیکھتے ہیں انشاءاللہ جو ہمارا لکی ڈرا ہے۔ چار سدہ کا موسم، چار سدہ کا لوگ، اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ ماشاءاللہ مجھے تو بہت پسند آیا، پہلی بار آیا ہوں KPK میں۔ ہم پنجاب میں ڈرتے تھے KPK کا لوگ ایسے ہوگا، پٹھان سخت ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، لیکن میں تو سعودی میں بھی رہا ہوں خان بابا کے ساتھ، پٹھانوں کے ساتھ کافی عرصہ گزارا ہے اور ادھر بھی مجھے تو بہت مزہ آیا، بہت رحم دل، بہت مہمان نواز میزبان لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، تو میرا تو جس سے بھی واسطہ پڑا ہے ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ شکریہ جی، خوش بہت مہربانی، شکریہ۔ ګرانو کتونکو دغه پنجابي رور خبرې مورې دي چې 400 خلک ډېر خواږه خلک دي او خان بابا سره چې کم دینو په سعودي عرب کې 15 کاله کار کړی دی او دا چابي دا به چاته حواله کیږي ښه ورسره چې کم دینو هغه وایي چې زه کار کوم نه هغه پښتنو سره کوم او خان بابا چې کوم مینه راکوي نو د سره پوره ټیم دی او یوازې دا نه چې دلته ټول پنجابیان دي، دلته پښتنو دغه هم دی خو خیر پنجابي کانه چې کومه تاسو خوړی شي درنګ ساعت کې ګرانو کتونکو د انتظار ګړی چې کم دی نو ختمې شوې او باقاعده چې کم دی نو راشه کنه تلاوت وکړه، تلاوت کلام پاک د پاره به چې کم دی نو مولانا صاحب هم هغه دي دعاګانې هم کوي۔ مولانا صاحب راځئ ټولې ته مبارکي ویې ملګري خواله راشه مولانا صاحب راشه، مولانا صاحب دی خوا راشه دا داسې راته وشه صبر که مولانا صاحب راشي۔ ګرانو کتونکو څنګه چې ما تاسو ته ذکر وکړو جامع نعماني عثمان زو کې نن دستاربندي وشوه څه 900 پورې علما چې کم دی نو هغه فارغه شو، ټولو ته مبارکي وایو نو باقاعده به چې کم دی نو آغاز کوو مولانا صاحب به د خپل اسلامي په رڼا کې دغه تجارت دی دغه قراندازي ده تلاوت پم لګو کې او لږې خوږې خبرې أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم۔ قراندازي ده اوس او دغه خان بابا هوټل دی تغبین راغلی دی دلته کې انویسټمنټ کړی۔ بسم الله الرحمن الرحیم۔ بس منګه خو په لاره باندې تګ وو د شیخ ادریس صاحب مدرسې ته راغلي اوس پروګرام دپاره دستربندۍ پروګرامونه نو او په لاره باندې تلو او دلته کې روټۍ ته رالو، دا هوټل دی خان بابا هوټل دی، دی ډېر ښه سروسز ورکوي او ډېر مزیدار سیسټم یې دی، بس نورې خبرې خو زه نشم کولی۔ جزاک الله، السلام علیکم۔ ډېره زیاته مننه کتونکو دا حقیقت دی مولانا صاحب ته تاسو به کتل نو ما ورته اشاره وکړله خدای دې عزت وکړي راغې تلاوت یې ښه په ښکلي اواز کې وکړو
او نور وسره ګڼ شمېر ملګري راغلي دي. موږ به باقاعده چې کوم دی شباب باچا ته وایو چې سټیج ته راوخیږي، هغوی سټیج ته راوخیږي. ورسره تحسین عبدالله صاحب ته وایو چې هغوی خو هم سټیج ته راوخیږي. او درنګ سات کې چې کوم دی نو باقاعده به دغه ټیکټ دغه کېږي. او د خان بابا رور چې کوم دی جي صاحب هغه د اسلام آباد نه سپیشل دی راغلی دی، نو هغه ته هم بلنه ورکوو جي صاحب راشه چې دلته کې راشي. او یقینا موږ ورته هرکلی وایو په 400 کې. او بابو صاحب په خیر څنګه یې ګرانو کتونکو ډیوټل کې خو ګوره نو خوراک لم ډېر ملګري راغلي دي، هغوی هم چې کوم دی انجوای کوي. کم کسان چې کوم دي هغوی ټکټونه اخیستي دي هم موجود دي. او ډېرو کسانو سره دا واده شوې وه چې دا به د الف خان شیرپو د پیج نه لایو راځي، تاسو به بالکل ګورئ. او د هغې نه پس چې د چا نوم رووته نو هوټل خان بابا چوک چې کوم دی نو هغه سروک نه دی. غني خان روډ تاسو چې د پېښور نه راځئ موټروی نه، نو د موټروی نه په لږه فاصله کې کولاډیر چوک راشي. کولاډیر چوک پسې چې کوم دی دویم رزړو چوک یا د کالج دی مخې ته ورسره چې کوم دی مخامخه دا مخکې نامعلوم تصویر چوک و او چې کوم دی نو خان بابا چوک شو. ورسره چې کوم دی نو هغه ځای کې خان بابا هوټل، د خان بابا هوټل کې چې کومه مینیو ده نو ګرانو کتونکو ما باقاعده دا مخکې ویلو 1400 350 400 2000 2200 450 1000 1100 1200 1200 400 600 750 900 350 200 150 باندې مغرغه میکس سبزی چې کومه ده هغه خوړی شو. سبزی نن سبا چرته ملاویږي؟ خان بابا هوټل کې تاسو ته تازه سبزی ملاویږي. 250 چې کوم دی شاهي دال دی، 600 چې کوم دی نو چبلی کباب، دغه شانتي 300 چې کوم دی نو چاینیز، او دغه شانتي آلو پالک چې کوم دی ګوره 150 روپے 350 روپے 400. په 50 روپے باندې چې کوم دی نو انډا فرای او حلوا چې کومه ده ګوره چې په دې علما خو خان بابا نن خوړلې وه. او دغه شانتي کشمیري چای هم ملاویږي، سپیشل چای هم ملاویږي، نان هم ملاویږي، سپیشل رونی نان هم ملاویږي، لوچي والا پراټه دا لا ما نه ده خوړلې، دا به تې زه خورم. او دغه شانتي املیټ چې کوم دی نو هغه هم ملاویږي، دا مو سلمان شاه په یو ځای باندې دا خورو. او کولډ ډرنک هم دي. نمبر چې کوم دی 0310 93 54 566 0340 32 96 550. خوا کې ورسره مومن بکریم ده خان بابا چوک کې. او ورسره چې کوم دی نو تازه کبان ښه دلته کې باقاعده تازه کبان ستاسو د وړاندې به رانیسي، دلته به چې کوم دی نو هغه درته کټ کوي او بیا به خوري. دعوت به ورکومه شباب باچا چې څو خبرې وکړي او د هغې نه پس به چې کوم دی د انتظار ګړی هغه شیبې هغه لمخې په زړونو باندې لاس کېږدی. خیر دی د چا چې قسمت دی ګوره د میدان ته چې دوه کوشي نو یو خار جیت خو راځي که نه، نو دا 1500 میدان ته کوشوي دي قسمت چې کم دی چې څو د چا نه ښځه خوشحالي دا به یاد ساته ښه. دا ګینې بیا به هغه سړي نه زه تپوس کومه دا به هم د هغه د موټر سایکل او د چا چې کوم دی او د چا نه چې کوم دی دا سایکل خوشحالي ولې چې څوک کور کې خوشحالي ورکوي. نو خبرې اترې به کوو شباب باچا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دلته راغلي زموږ ډېر عزتمن قدرمن رونه بیګان همزولي مشران کشران ټولو ته په جمع باندې سلام پیش کوم. سلام نه بعد زه د خان بابا هوټل او ورسره د الف خان رور ډېر زیات مشکور یم چې ماله ډېر غټ عزت راکړه. چونکې خان بابا هوټل الف خان رور ته ویلي چې یاره دا قراندازي به ستا په لاس باندې راوچتېږي، نو دا اعزاز الف خان رور ما ته راکړه چې یاره ته به دا قراندازي به په خپل لاس باندې زما د طرفه به راوچتې، نو دا زما دپاره ډېره د اعزاز خبره ده. نو په دې باندې الف خان رور ته ډېره مننه پیش کوم. ملګرو 400 کې ډېر زیات هوټل هم شته او د خوراک مرکزونه هم شته، خو خان بابا هوټل به زه په خصوصي توګه باندې ځکه یاد کړم چې دلته زه څو ځله په خپله باندې م راغلی یم او زما چې پکې د ټولو نه زیات څه خوښ شوي دي نو هغه یو خو د دې چې کوم سټاف دی نو هغه ډېر زیات لکه داسې دي چې عموما پکې زموږ د دې علاقې رونه هم دي خو د پنجاب نه هم کسان راوستي نو ډېر زیات یو تربیه یافته او ورسره اخلاقي سټاف یې دی. هغې سره دا خیر د کاروبار طریقې کار هم دی چې یاره څومره اخلاقو سره او څومره دغه سره کسټمر سره ډیل کېږي هغه شانتې د خلکو هغه زړه هغه ځای کې بار بار لګي.
خو دلته چې د خوراک کم طریقې کار دی نو مطلب دا دی چې ما په 400 کې ښکاره به زه کوم چې یاره میډیا باندې ټول ملګري کتونکي ګوري په خانمۍ کې یو ځل زه یو دغه شانتي هوټل ته لاړم نو هغې کې ما وکتل یو نایابه غونته دغه راته ښکاره شو چې یاره هغې کې کبان جمدي کبان به رانیول او هغه به ستا په مخ کې به بیا پخول به راته نو ما د خان بابا هوټل ته چې زه رالم او دلته ما وکتل نو لکه ما ډېر زیات حیرانم شوم خوشحالم شوم ځکه چې نن سبا داسې دي چې د کبان زموږ د 400 خلک ډېر زیات خوښوي نو خان بابا هغه تازه کبان ورسره بیا د هغې هغه پخلي هغه چې کوم دې سره کوم کوک دی د هغه هنر مو وکته هر رنګه لکه طریقې سره یې پخوي چې څنګه ورته ډیمانډ وکړي هغه شانتي نو ډېر زیات لکه زه به ټولو کتونکو ته ملګرو ته دا دغه وکړم چې دا بیخي په لار باندې په غني خان روډ باندې د رزړو دی چوک کې چې خان بابا چوک ورته وایي او د هوټل نوم هم خان بابا هوټل دی د روزګار ډېر خلک کوي بلکې ټول خلک کوي خو د روزګار څه طریقې کار وي پښتو کې یو مشران یو خبره کوي چې یاره څه به خورې څه به پرېږدې نو په دغه اصولو باندې خان بابا په دې هوټل کې داسې یو تړون جوړ کړی دی چې فری آف کاسټ دی ټوکن ورکوي او په میاشت کې بلکې 40-45 دن کې یا میاشت کې دوی یو قراندازي کوي د ټیکټ یا د کوپن دی هیڅ قسمه پیسې نه اخلي او فری آف کاسټ یې خلکو له ورکوي چې یاره د خلکه هغه خبره چې خپل قسمت ازمایي مو کي او دې ځای ته ګڼ شمېر تعداد کې بار بار راځي نو یو خو پې د ځای هغه رونق هم جوړوي هغه ښکلا هم پې جوړوي او ورسره هر سړی ټایم سره خپله قسمت ازمایي هم کولی شي نو دا د خان بابا هوټل او د خان بابا ډېر یو خشته سوچ دی چې لکه دلته د علاقې ته راوړی دی او مارکیټ کمپیټ کوي مارکیټ سره مقابله کوي او مارکیټ کې خپل یو نوم جوړي خپل یو برانډ جوړي دا بېشکه په سوچ باندې انحصار کوي او د خان بابا سوچ زه وایم چې لکه دې وخت کې په 400 کې دا یو اولنی قدم دی چې لکه ما وکتل چې یاره د هوټلونو کې داسې یو دوی قدم پورته کړی دی د ستاینې وړ دی او خان بابا له د الله پاک د کاروبار کې نور هم ډېر زیات ترقي ورکړي نور دې پکې الله پاک ورته برکت واچي او خلکو ته هم دا خواست کوم چې یاره دعاګانو کې ډېر بار بار ځکه ستایي چې روزګار خلک کوي هم د دې دپاره چې یاره حلال رزق ته وګټم حلال روزي الله پاک راکړي بهرحال خبرې ډېرې دي خو مختصرو به ځکه چې ملګري ډېر زیات په تمه دي چې یاره دا قراندازي باید د 4 ورځې او کم خوش قسمت او خوش نصیبه وي چې هغه به نن ځان سره موټر سایکل بوزي او بل خوش نصیبه به ځان سره ماشوم دپاره سایکل بوزي مرګرو د خان بابا د وینا مطابق اول چې کم دی نو د سایکل لپاره به قراندازي کیږي اول چې کم کوپن روچتیږي ستاسو وړاندې دی تقریبا 1500 کم و بیش به ټیکټونه د کوپن به تقسیم شوي وي په دې کې به ستاسو وړاندې اوس یو کوپن روچتیږي او هغه چې کم دی نو اولنۍ قراندازي به زما په لاس باندې د دې مشرانو په وساطت باندې ستاسو په اجازت باندې روچتو د سایکل لپاره بیا دویمه چې کومه قراندازي روچتو هغه دویم کوپن چې کوم روچتو هغه به د موټر سایکل لپاره دغه کیږي نو ډېره مننه کوم ډېره خوشحالي محسوسوم ډېره مهرباني او راځئ ملګرو ستاسو وړاندې چې کوم دی نو الف خان رور په وینا باندې به اوس دا کوپن روچتو ډېره مهرباني وسلام ډیره زیاته مننه شباب باچا یقینا ډېرې درنې خبرې وکړې ګرانو کتونکو څوک هم چې کاروبار کوي موږ ستاینه کوو چې حقلاله روزي ګټي خو نن دا قراندازي کېږي نو دې قراندازۍ دپاره د سلمان شاه په ژبه باندې یوه میاشت دلبر ریډیو چې د پښتونخوا مشهور ریډیو دی په هغې باندې باقاعده ایډورټایزمنټ کېده د هغې نه علاوه بیا ما په سوشل میډیا باندې د دې ایډورټایزمنټ کړی دی نو داسې نه ده چې نن دا کېږي او خان بابا بیا بله مهمه خبره کومه چې ما ورته خان بابا موږ له 4 ټیکټ راکړه او موږ ته روټۍ خوړلې وه ساسې خو نه وه نو روټۍ هم را باندې وخوړله او روټۍ زمونږ خو دا نه چې زه یم چې هسې وخوړله ځکه چې موږ راغلو اشتهار هم کوو که نه نو ټیکټ یې راله را نه کوو وینه تا ما سره خلکو لیدلي او بیا و چې تا له درکړی دی بیا چې دلته کم سټاپ دی نو هغه سټاپ لم چې کم دی نو هغه ټیکټ ورنه کړه خو د سټاپ ملګرو چې کم دی لکه داسې وي که نه هغه بابا دی بابا دا نیم نه پیږي صحت کارډ ورسره دی هغه سره نو هغه چې کوم دی هغه په دې دغه کې دی خو هغوی زما راشي نو باقاعده د انتظار دغه ګړی ختمې هره میاشت په دغه قراندازي وي الله دې کړي چې خان بابا له خدای پاک دغه شانتې وس درکړي او چې څه ګټي نه وه په قراندازۍ درکوي
خو دا ده وروڼه ورسره ولاړ دي کلکه او دا د ورورولۍ هغه مینه ده چې دا د اسلام آباد نه راغلی دی نو دا دی بل رور دی او دغه د پنجاب کاریګر چې کوم دی هغه وایي 15 کاله مې ورسره په سعودي عرب کې هم کار کړی خان بابا هوټل دا 20 کاله دا په سعودي عرب کې و په دوبۍ کې و شارجه کې و او بیا الحمدلله اوسیدونکي تغبې دي انتخاب د 400 کړی دی په 400 کې بیا رزړو بایپاس چوک دی خو تغبې تم نږدې غنی خان روډ خانمۍ ته عثمانزو ته ورسره چې کوم دی رزړی 400 موټر وین چې څوک راځي نو اوس به انشاءالله شباب بچا ته به دعوت ورکو چې باقاعده دی دا سر اوچت شو او دا به دا لومبنۍ قراندازي چې کومه ده دا د سیکل والا لپاره په خپل جی دغه که شباب بچا چې پتا باندې بیا غوري دغه وي نو باقاعده لومبنۍ قراندازي چې کومه ده هغه به د سیکل وي او دی وخت کې چې کوم دی شباب بچا به دغه قراندازي روچتای بالکل نور وخت مور کوي دا تاسو ګوره چې بالکل پته نه لګي چاله پکې ګوري ښه چاله پکې لګیا دی او ګوري پکې صدا سے دغه شته دی چې چاله پکې شباب بچا چا سره جوړ توړ کړی دی دی وخت او دغه دی روچت شو ګورو واچي نوم د چا راځي دغه قسمت مونږ د چا ده دغه قسمت مونږ چې کومه ده د چا ده دا ټیکټ نمبر دی 225 ټیک شو په 12/1/2023 اغشت دی او دا هغه خوش نصیبه چې چا دا سیکل وګټو دا هغه نوم دی عطاالله ولد عرفان الله پتا سرډيري موبایل نمبر 311 9091 504 په دې موبایل ورته کالونه لګو کې خیر تاسو نه پرې من کتون کې مرتو کې ته مرتو کا تم مرتو کا 0311 90 91 504 عطاالله ولدیت عرفان الله 12/1/2023 او سړيره باقاعده د تبا اوس کال کیږي او دا کال چې کم دینه دا تاسو ته مونږه لایو باقاعده کو ټیکټ نمبر دی 225 ا دې وخت کې رنگ روان دی ګور دا قسمت دی نو ها باقاعده چې کم دی روان دی دا رنگ اوچت کی دا کاپی رائټ کې راځي السلام علیکم ضرورت خان بابا هوټل کې روټه خړلې و انعام درا خطلې دی او دا په فیسبوک ته لایو وي ستانوم څه دی عمران الله تولى بنو ما له وکړي چا بنومو تولى ولدي عرفان الله او دا ټیکټ نمبر ته معلوم دی ټیکټ کور کې پروت دي کور کې به پروتي ټیکټ بزان سره روړی او ځان راځو سیکل باندې ځه پیدل راشو په سیکل بلاړ شي تا سیکل درو طالب خان شرپوي مخه زه اوکے شباب بچا ورشه دا کتون کو اپا کور کې پیغام نهسته تا والله د عمران الله دا غنوم دی دا تا والله په نوم دا کړو خان بابا دا بزان سره کېک دی او چې دا ټیکټ درته وخیه اری نا چرته بل پرنټونو باسي صبر کې چاته مخایق ور بیا به وسه کې وسره او کنه ها دویم ټیکټ چې کوم دیغه د موټر سایکل لپاره او موټر سایکل بالکل نوې موټر سایکل مرګرو دا بوز دا خوش نصیب چې کوم با پیدل کې دي شراغلی یا بچا سر راغلی او زیبه په موټر سایکل باندې نو زوی مچ داغه خوشحالي بم ډیره زیاته وي او مونږ به سره ډیر زیات خوشاله زکه شو چې لکه یو سړی دا سره راشي په موټر سایکل لاړ شو زوی مچ لکه پنن دور کې وتا ډیره د دې ګرانه په وخت کې چې کم دی نو مطلب دا یو ډیره ده خوشاله خبره به ټیکټ مې راغشت دی ټیکټ مې په لاس کې دی کولاوه اګرانو کتونکو دا بالکل زیرو موټر سایکل دی وخت کې چې کم دینو شباب بچا هغه باقاعده کولاوي او ګورو چې دا سوق دی او بیا هغه تکال کیږي ټیکټ نمبر دی جی 486 په 2 فروری 2023 باندې د کس دلته روټه خوړلې دا او د هغه خوش نصیبه نوم چې کم دی نو دی آصف ولدیت نه دی لیکلې پته دی رجړ موبایل نمبر ہے دی 0301 5274 852 کو موجود بھی دلتا خو بس چې پوګه کی دا ټولو کو نی موجود چرنګ ورته ډېر مبارکباد ډېر مبارکي ورته غانو کتونکو کم ملګری چې سره ما خپه دی او درزړو دی ځان سره به تیل روړي باقاعده دی وخت کال ور روان دي او کال وجد نه کنو نه ورکو پرې دا وسره رواني کو بیا بل رو باسو دی وخت چې کم دی باقاعده د موټر سایکل چې کم دی هغه ټیکټ قسمت وګرانو کتونکو
0301 52 74 852 टिकट नंबर 486 486 टिकट नंबर دی 486 टिकट नंबर دی دا خو دا راشه 486 اسف داري ولاړ دی موجود دی اسف موجود دی راشه اسفه د مرګرو ته خواسته چې په اوګه کې چې بس آفرین 486 بالکل عمده دی بیخي عمده دی په اوګه کې زنده باد مبارک ته شاه مبارک تاسو نوم دی اسف علي ټیکټ دې کله اغسته ټیکټ را لنه کانو اغسته خله کوم نه کانو دی مومن سټریټ والے جی نه کانو تاسو غږ مکو شي تا خوشاله بالکل ولی نه سوچ کې دیوا دا چې بس سوچ کې دا خان بابا ټول نو بیا ډوډۍ خوري کنه ولی نه تعبیرات خپل ټیکټ باخلی بل پیسې لې بس خپل پیسې بس صحیح ده مومن بیکری والا بکرا لګورا اداغي بګه چې کم دی وچ بوچ کې ایڈورټایزمنت هم روان دي خدای د مومن بیکری چرته راشي درزړو اصلي بیکری چې وسره مټي چې کومه ده او سره ملاويږي دا اسپ دا الګه دا ټیکټ ځان سرونی صبر وکړه دغه کیو درېګا تصویر چې کوم دی تصویر دغه کا باقاعده شباب بچاله ګوره خوشه لګوره تاسین صاحب لګرامه کیته قاضي صاحب لګرامه کیا دی وخت چابي والا کیږي باقاعده دغه کس ته چې کوم دینو موږ دا چابي ورکو او مبارکباد درکو بس کوشش کوو مخه په نو چته ځان په خوب نه کیه سن ځان په روزګار صحیح ده کړه تیل بوله روړه سن چې خان بابا ته تیل هم غواړي ښه صحیح ده مبارک شه الله دې په بختور کې ډېر مبارک او ټیکټ د ګرانو کتونکو مرګ دوانه چابيانه وته حواله شوې کدي شه دوانه کوم تاریخ دی دا چې 2 فروری 2023 باندې اغشت دي او دوانه چابه ورته د الف خان رور د چینل لکیمري پستر کا باندې حواله شوې ځان لپاره کې تیل واچوا او کومه خره په اوچت کړه خدای مکه ځان دې په خوب کړو نو بیا بګوري بیا ځین چې خان بابا ته بیا دغه مونږ به خپو ټیک ګرانو کتونکو دغه پروګرام سر ته رسیدو لایو مقصد دا و چې په خان بابا هوټل باندې سو ګوتی اوچتنه کی چې څنګه په دغه قراندازه کې هغه خپل وضاحت ورکي نو هغه وضاحت چې کوم دیغه په خوراک کې خوم ورکي زیات تر خلک شک کوي بکنه چې دا به فراډي تاسو په وړاندې موږ ډېر ټیکټونه کولاو د هر چا نوم پکې د چا چې دلته روټي خوړلې د ټولو ټیکټونه خ پشمار دي عموما بیکری په قسمت باندې زورور ده داغه د ورکر راو خطا الله دې ول بختور کی دا د غلام حسین جان عالم مندانی ټول مختلف ټیکټ دي عنایت رجل وغیرہ او کنه دا جی عرفان د شک په کیسه خبره نه و دا ډکی بدای تقریبا ولا سم کولاو دا ډیر دی خدای زه پکې خپل کولاو بچي چرته دوی مسیب پکې راغته غنی رحمان دا فضل رحیم د دیره دا چې ګوره باجوړ ډیر سواد دار د خلکو په خوړل واه ان شاء الله ها ګرانو کتونکو الله دې خان بابا هوټل دغه شانتي کامیاب او دایم ساتي چې دغه شانتي قران اندازي بیا راځو بیا چې کوم دغه شانتي خلکو ته ملاويږي او خوشحالي وي اره میاش 5 تاریخ چې کوم د قران اندازي به ډیر امن نه